بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو الب خان شیرپور کیمرامین ناصر یاسر خان دی کتونکو دا مخال ز په ټیمه خال کې موجود یم د ډیسټریکټ ایجوکیشن په تعاون سره او د نیب په مرسته سره چې کومه دستوره را جوړه شوې وه د کرپشن په ضد باندې په هغې کې د سرکاري سکولونو دغه ماشومان چې استادانو څنګه تیار کړو په کوم انداز کې په کرپشن باندې په انګلیش ژبه کې په اردو ژبه کې تقاریر وکړل دغه ناستو استادانو ملمنو او حامد جان صاحب چې کوم دی د دې مشر ملمه و د ایډیو سپورټس چې کوم دی کامل حفیظ صاحب یقینا د هغې په کوششونو سره دا زما درېیمه غونډه چې زه پکې ګډون کوم او دغه شانتې د ماشومانو حوصله افزایي کیږي خو چېرې دغه شانتې ماشومانو ته مواقع ورکړی شي دغه شانتې سټیج ته وبلل شي نو زما د سرکاري سکول ماشوم چې کوم دی هغه د نجي سکول د ماشوم د ډغرې بالکل جوګه دی خو دوی ته مواقع نه ورکړی کیږي موږ چې دوی نن کوم تقریرونه وکتل په کوم انداز کې دغه ماشومانو په سټیج باندې تقاریر وکړل په انګلیش ژبه کې په اردو ژبه کې یقینا د ستاینې دي بیا د دې ماشومانو دا موږ فیصله نه شوه کولی جون ګیډیو صاحب پکې نن ما ته موقع راکړله نو ما ته ډېره ګرانه وه فیصله ما ته ډېره زیاته ګرانه وه بیا حامد صاحب چې کوم دی یو تعلیم ماهر په هر تصویر باندې موږ پی کړو چې تصویر موږ په صحافتي ژبه کې 50% چې کوم دی 50% دا تصویر کار کوي 50% ورسره لیکل کار کوي نو دلته کې هغوی چې څنګه خبره وکړه نو زما سوچ خپل پیړ طرف ته لاړه چې دا باقاعده دغه کوي نو په کرپشن باندې خبره ترې کړې وي خو دا چې کوم دی دا په تنګي تحصیل کې په دغه کې دا په پس باندې راغلی دی چونکې دلته کې کوم دغه رالل نو دلته کې دا تصویر چې کوم دی دا دلته کې دلته ججانو صاحبانو چې کوم هغوی فیصله کړې وه او زمونږ په سوچ ته مونږ هم فیصله وکړو نو فیصله یو شوه لکه میرټ ته ګوره دلته کې چې دا یو ډېره ښه خبره وه او ما ایډیو صاحب ته ووي چې مونږ کومه فیصله وکړه خو ججانو صاحبانو هم کړې وه کتونکو دا په دې باندې وشوله په دې باندې زه لږ تاسو دلته کې د پارس محکمه ده په کرپشن خبرې کیږي خو په لویه کچه پکې کرپشن روان دی په پولیس ډپارټمنټ کې هم په ضلع انتظامیه کې هم پاره محکمه کې په تعلیم کې کم کرپشن روان دی دلته 400 ده 400 له مال پرس کډیو چې کوم دی د منصوري راکړی دی هغه سیب چې کوم دی خو هفته کې را رسي خو هغه به غم خادمي تعلیم محکمې افسر لپاره کور ولې نشته په کارو چې د هغوی دپاره هم دلته رخایش وي او په کمره کې د 22 ګریډ او د 21 ګریډ افسر چې کوم دی او په یو کمره کې په سکول کې اوسیږي دا د ټولو نه لوی کرپشن د تعلیم محکمې سره روان دی بیا د هغې نه پس د افسر خوښه ده چې هغه په هغه کمره کې په هغه ځای کې ژوند څنګه کوي نو زیاتې روان دی دلته کې دا سرکاري ونې دي دا د افسرانو په فرنیچر کې استعمالیږي څومره ونې چې دي چېرته د خزانې په دغه کې رانلې دې ماشوم څنګه سوچ کړی دی ما ته یو خپل تصویر واغسته بل د استاد به خپل تصویر اغستی خو دې ماشومانو چې دا جوړ کړی دی زین الله دا GGGHSS نو نمبر 1 400 چې کوم دی جنګله دلته د بل انټري ذکر کیږي په لویه کچه چې کوم کرپشن شوی دی په دې کې شوی دی خو بهرحال موږ د 400 په کچه باندې خبرې کوو نو دې ماشومانو دا ټیلنټ تقاریر چې کوم دي تاسو زموږ په پیج باندې کتلی شئ چې ماشوم څنګه تقریر وکړل او دا یقینا چې کرپشن یو ناسور دی او حامد صاحب یو خبر وکړو زما ذهن کینچ کړله چې انفرادي سوچ په قومي سوچ باندې خاوي شوی دی موږ ټول چې کوم دی یاره ما سره لاس سی میلو نه که ما ته یاره سلام ونه که یاره ما ته خو په تندي 12 بجې وي نو ما ته که نه اوس د دغه سړي تپوس وکړه چې ټولو خلکو ته خو په تنګي باندې 12 بجې نه وي نو موږ خو چېرې سوچونه اجتماعي کړل انشاءالله موږ به ترقي وکړو خو دغه شانتې انفرادي سوچ چې ما له ذاتي کار ونه که زه لاړم ډیو صاحب له کامل حفیظ صاحب زما خبره ونه منله نو زما یې ونه منله خو خبره کې به مسله وکنه نو زه به د خپل ذات لپاره چې کوم دی په هغه باندې تنقید هم کوم په هغه پسې به پروپیګانډا هم کوم د هغه کردار کشي هم کوم زما د ذات پورې دې سره دا غړه مات شي نو نن چې دا کوم فنکشن را جوړ شوی دی د ماشومانو په اعزاز کې داسې فنکشنونه بیا نه کېږي چې یاره بس پیدا څه ده نو حامد صاحب چې کومې خبرې وکړې موږ به زړه هم نه ماتوو زموږ به کردار کشي هم کېږي زموږ بار څه کېږي او خو په کردار کشي باندې شي نو په سوشل میډیا باندې تاسو الب خان شیرپور کې نو تاسو به سوچ کوئ چې د سره خو موږ خبرې ونه کړو
او خو بل چا په سوچ ونه به یا خودکشي کړې به یا به دې ځای نه تښتېدلی خو نه موږ همت نه دی بایللی. سرجي نننی شان داسې قسمه دستوري څنګه تاسو په خپلو خبرو کې مې وي چې داسې بار بار کول دي کرپشن یو ناسور دی د ماشومانو دا ټیلنټ په سرکاري او د نجي سکول فرق ولې دی؟ اصل کې الله خان صاحب زما په خیال باندې زه اکثر د یو څیز کمی محسوسوم هېڅ فرق نشته بالکل فرق نشته بلکې زه الحمدلله دا دعوې سره وایم د خپل د ادارې په حوالې سره زه دا ویلی شم چې ما د پرایویټ سیکټر په دغه کې په نسبت باندې ما الحمدلله زه په دې مطمئن چې ما ډېر ښه بچي ما سره چې کوم د مزدورکاره بچی دی د چا د مزدور یا د دکاندار یا چې کوم ته موږ عام په معاشره کې د غربت په دغه کې چې کوم په سپېړو کې هغه دغه دی هغه بچی الحمدلله نن ما سره دا زه دعوې سره ویلی شم چې هغه ما سره په یو خو په جوډیشري کې په یو خو د جج په حیثیت کې هغه هلته ناست دی هغه بچی دغه د مزدور بچی ما سره الحمدلله نن د یو ډاکټر په دغه د معاشرې یو ښه ډاکټر دی نن هغه دغه بچی د معاشرې یو ښه انجینیر دی یو ښه په ډیفینس کې افیسر دی یو ښه مزدور ولې نه دی دا به موږ نه وایو چې فار ایگزامپل ډاکټر دی انجینیر دی نه یو بچی دی هغه دغه که یو تعلیم یافته هغه کې د انسانیت په معیار پوره دی دغه زموږ اچیومنټ دی الحمدلله معاشرې ته دغه بچی ورکول دي خو هغه د مزدورۍ په ټاټکې ولې نه چلی لیکن حلال رزق ګټي ځان له په معاشره باندې پیراسایټ نه دی دارنګې د معاشرې د اصولو وایلیشن نه کوي بل ته ضرر نه رسوي د انسانیت په اصول باندې پوره چې کوم دی ادا کېږي دغه الحمدلله دغه زموږ اچیومنټس دی او هر قسمه ټیلنټس نن زما تاسو کتل په دې سرکاري بچو زموږ د ګورنمنټ انسټیټیوشن تاسو دا بچی چې کوم سکیچ ډرا کړی دی کومه آیډیا دا موږ ته ښایي دغه شانتې دا بچی دلته راتلل او سپیچ کول په انګلیش کې سپیچ کول په اردو کې سپیچ کول دا ډېر بورډنس دی دغه بچی الحمدلله دغه د پرایویټ سیکټر هم کوي زه په دغه زما د ګورنمنټ د پبلک سیکټر بچی لګیا دی پبلک دا د یو بل خبره له افغان صاحب تاسو ته کوم نن ګورنمنټ ډپارټمنټ ډېر ښه بهترین کوششونه کوي خبره د جذبې د کمیټمنټ چې ما کې څونه کمیټمنټ دی فار ایگزامپل ما ته کمپیوټر لیب یو فیسیلیټي راکړې ده په اداره کې اوس هغه دې بچي ته دې مزدورکار بچي چې موږ ورته وایي دې بچي ته نن د 2 लाख روپو کمپیوټر ته دی ناست هغه ماحول د ته میسر دی په سکول کې په ګورنمنټ سکول کې ورته اداره کې ورته هغه ماحول میسر دی کوم چې د دې تصور هم نشي کولی هغه واشرومز هغه ټایلټس دې بچی ته میسر دی په پبلک سیکټر کې اداره کې کوم چې د دې تصور هم نشي کولی کوم چې ایون بعضې لکه موږ به ټول دغه سیکټرس لګیا دي پرایویټ سیکټرس خپل ایفرټس دي د هغه خپل دغه دي ریسټرکشنز دي زما خپل په پبلک سیکټر کې زما خپل دغه دي نو الحمدلله زه خو ویل سیټسفاید یم صرف او صرف د یو څه چې ناشکري نه وي او کمیټمنټ وي هر څیز چې کوم دی زموږ پخوا استادان صاحبانو به چې کوم دی د یو اونې د لاندې به چې کوم د سوري د لاندې به چې کوم دی په یو ساده بورډ به بچې هغه بچې پیدا شوي دی هغه نن ډاکټر هم دی د معاشرې یو ښه دغه خبره دا ده چې د تعلیم سره بچي ته تربیت چې کوم دی دا یو لازمي کمپوننټ دی جز دی بس چې دا دواړه کله میچ شي او دا دواړه وشي بیا د هغه نه یو ډېر ښایسته پرسنالټي پیدا کېږي د معاشرې هغه به څوکهزارۍ نه هغه به سروسز ورکوي ان شاء الله تعالی دغه ډیره مننه جی ډیره زیاته مننه کتونکو دغه ماشومان ناست دي او موږ د ډیو صاحب کامل حفیظ صاحب په وجه باندې د دې ماشومانو ټیلنټ موږ ته راښکاره شو چې دا ورته شوی ویم تعلیم محکمې نه زما ګیلې وي ډېر زیات ټیلنټ دی پکې او دې ماشومانو نن ولیدل زه دلته کې رالم الله ګواه دی خو دې کې زه یو استاد سره ملو شوی یو استاد سره چې یار سکول ته تلیم یا حامد صاحب سره صرف ډیو صاحب سره محمد علي صاحب د سټیټ سیکرټري توپ کو موږ هم په دغه ټاټ سبق ویلی دی خو نن هم د دې استادانو وړه ګټلې دي چې راننوتو نو په داسې انداز کې سلام راکړه چې ته وې موږ ورسره 2-3 پیرې خو د خدمت په دغه باندې دغه استاد په ښودنه باندې سرجیت یو څو خبرې به کوو د کامل حفیظ صاحب دغه یو سوچ دی چې ماشوم موږ نه په پرچار کو نه دا کو خو چې ماشوم ته حوصله افزایي میلو شي نو یقینا ماشومان حوصله افزایي بیرته میلوي که خوشحاله یې که هغوی خوشحاله دي جي نو ځکه به تاسو سره څو خبرې وکړو څه به وایي جي داسې قسمه دستوري بیا بسم الله الرحمن الرحیم ستاسو په راتلو باندې دلته ډېره زیاته مننه
او د حمید صاحب د خبرو نه وروستو او دا چې کوم د سرکاري سکول د ماشومان دي او هغې چې دا کم پینډینګ دی دا چې کوم حقیقت دی د دې نه وروستو نورې په دې باندې خبرې کول ما دپاره بې انتهایي ډېر زیات ګران دي. دا ټول د هغه غریبې طبقې خلک دي چې زویم د دې د الله نه علاوه په دې دنیا کې چې څوک دي نو هغه د سرکاري سکول د استاد یا دا هر څه دی د پیرنټس هم دی او د ټیچر هم دی او د ایډمنسټریټر هم دی او دا هر څه دی. د دې په دې کار کې د دې د پی ټي د دې د هیډ ماسټر او د دې د ډرنګ ماسټر ډېر غټ رول دی. دا ماشوم د دې کې د امباډیر خلک دي دې کې د تنګي دي دې کې د شبقدر دي دا د ټولو تحصیلونو نه دلته راغلي دي دلته کمپټیشن وکړو او دې کې دا فرست سیکنډ ثرډ ډیکلیئر شو. سبا به انشاءالله دې د نیب هیډ کوارټر ته ځي. زمونږ دا لږ ډېر ایفرټ دی دا لږ ډېر کوشش دی او د دې مطلب او مقصد صرف او صرف دا دی چې په دې غریب ماشوم کې چې دا څومره صلاحیت دی چې دا راښکاره شي او زموږ نه وروسته بیا دا ستاسو هم دی چې په میډیا باندې اوس کو دا ماشوم چې ته په بار دنیا کې نو دا به اوس هیرو دا ماشوم چې کم ډرایینګ کړی دی دا کو دی په یورپ کې یا په دی په امریکا کې نو کېدای شي دی اوس هیرو شو خو موږ هغه تھرډ ورلډ دنیا کې اوسېږو بیا د غریبو ملکونو کې بیا ډېر زیات لاندې ملک کې اوسېږو نو دا ماشوم دلته هغه شانتي اپریسیشن او پروجیکشن نه ملاویږي حالانکه د دې آرټ د دې ډرایینګ په بهر دنیا کې ډېر غټ اهمیت دی او ډېر غټ قیمت دی. نو زه صرف او صرف دا وایو چې ماشومانو کې دا ټیلنټ دی دا راښکاره شي او د حمید صاحب چې دا کوم خپل لایف سټوري بیان کړه تاسو کوم لایف سټوري بیان کړه زما په خیال دی ته د نن نه بعد چې په دې ټین ایج کې دا کوم دی ته نن علم ملو شو دی بزن ل خپل لاین اوس په خپل باندې خوښي د شلو کالونو لاندې چې ماشوم څه ولیدل او څه وکتل د ټین ایج کې چې د سم زده کړل به د را روانه ټوله زندگی بیا په دغه باندې نو ستاسو نم دی ډېر زیات موټیویټ شو. د حمید صاحب خپل ډېر زیات زموږ د 400 یو غټ انټلیکچوال دی زموږ د ډپارټمنټ یو غټ پیلر دی مونږ کو چاله اگزامپل ورکو نو زه د حمید صاحب اگزامپل ورکوم او زه ډېر زیات خوش قسمته ځان ګڼم چې زما دې سره انټریکشن وشو او زه دې انشاءالله بار بار به اوس خپل پروګرامونو کې راغواړم او د دې چې دا کم علم دی دا به انشاءالله د ماشومانو ته ور ترانسفر کیږي. مهرباني جی مننه جی زموږ تعاون به سری انشاءالله حمید صاحب سره موږ هم خبرې اترې کوو کتونکو دلته کې د استاد په تنخواه خبره کیږي د سرکاري استاد وي تنخواه ډېره زیاته ده. سرکاري سکول کې تا 2 کمرې ورکړي دي باترومونه چې کم دي نو هغه اکثر خراب وي کلاس پور چې دی ورکړي دی نه دی د خان زوی ورکړي دی د خان په دغه نوکر کړي خو د استاد بني نه د استاد پلار دی. دلته کې داسې استادان د یو ګنده مې د لاسه موږ ټول مې طالب چې کم دی نه ګنده ګڼو داسې استادان چې د ماشومان له کپړې مخلي داسې استادان چې د دې ماشومانو د کور کفالت هم کوي داسې استادان چې د دوی د علاج معالجې کار هم کوي په دې خپله تنخواه کې چې کم دی دا ماشومان هم ځان سره پالي او زما د وزیر اعظم په 15 لک روپۍ د کچن د خرچې کار نه کیږي د استاد چې کم دی په 40 او په 50 هزار چې کم دی نو دا زیاته ده. نور وسایل ته وګوره چې څه دغه دي نو خو چېرې داسې مواقع ورکړي شي نو انشاءالله د غریب سړي نن په لکو ماشومان په مصري خانو کې او په نور زینو کې کار کوي ځکه چې هغه د بیگ کاپی کتاب خو چونکې ورکوي خو بیگ یونیفارم کرایه پرون زه یو کور ته تلوم پرونه یو ویډیو ده هغه پلار ته مې په بچو ولې سبق نه وی پرې مې خوده پې نو بیگ به م نشو اخیستی کپړې هم نه وي دغه شلیدلې کپړې پرونه خبره کوم په دې 400 په سړیرو کې نو دا استادان ډېر زیاته خواري کوي خدا استادان چې کم دی موږ د دې حوصله افزایي پکار ده او ان شاء الله چې څنګه د سپورتس په کچه کې هم د تدوی ټیلنټ خیمه د کامل حفیظ صاحب په ذریعہ باندې او دغه شان په تقاریرو کې خدا زما دریم ځل چې زه دوی د تقریرونو ګورم داسې دا پینټ چې کم دی هغه ستاسو د وړاندې دی ان شاء الله راځئ چې استادانو حوصله افزایي مو کو د ماشومانو مو کو چې سرکاري تعلیم چې کم دی هغه مخ په وړاندې بوځو. ډېره مننه.